أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 آیات نمبر 247 246 247 248 درې آیاتونه به ویل کېږي. درس کې آیاتونو صرف ترجمه لږه سیوا ده، نور داسې تفصیل پکې زیات نشته. الله جل جلاله فرمای الم تر الی الملأ من بني اسرائیل، دا چې کتلی شي ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی. دینه مخکې الله جل جلاله فرمایل وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. نو دلته وسوم الله رب العزت د جهاد مزید چې دی نو هغه ترغیب ورکړي او په هغې باندې د بني اسرائیلو یو واقع ذکر کړي. دغه شانتې دویم لحاظ سره چې وکتلی شي نو ما قبل سره مناسبت دا دی. الله رب العزت فرمایل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله يقبض ويبسط. الله وی الله چې دی نو هغه چې الله له قرض ورکو الله به ولې سیوا کې سو چنده فراخي راوستونکی تنګي راوستونکی دا د الله ذات دی. نو اوس دې واقع کې هم دا ذکر کېږي چې ګدای راواغستو بادشاهي کو او بادشاهان نه بادشاهي چې دی نو هغه یې ختمه کړله. نو په دې باندې قادر صرف یو د الله ذات دی، د الله د ذات نه ما سوا په بل څوک قادر نشتی. دنده چې نو هغه تفصیل تقریبا ټول دی کې په خپله موجود دی. الله رب العزت فرمایي چې د بني اسرائیلو یوه ډله وه من بعد موسی اذ قالوا لنبي لهم. اوس دا ډله چې دی نو هغه په کم دور کې وه؟ وایي دا د حضرت موسی علیه السلام نه 300 کاله تقریبا وروسته وه. لاول مونږ پرون هم ویلو موسی علیه السلام دور مبارک و. بیا د هغه نه وروسته چې دی نو هغه د یوشع بن نون علیه السلام چې دی نو هغه دور شولو. بیا د هغې نه وروسته چې دی نو هغه مونږ ویلو بیا د حضرت چې دی نو هغه اکالیب علیهم السلام دور شو. بیا د هغې نه وروسته چې دی نو هغه د حضرت حزقیل علیه السلام دور و. بیا د حزقیل علیه السلام نه وروسته د شمویل علیه السلام چې دی نو هغه دور شلو. نو هغې پورې به چې دی نو خلافت و حکومت دا به دواړه ولو. بیا د دغې نه وروسته چې دی نو هغه داسې وشولو چې د حزقیل علیه السلام د دغې دور نه یوشع بن نون د دور ده د دې نه وروسته بیا د بني اسرائیلو چې دی نو هغه یو لوی حکمران نه و، بلکې د دوی کې سرداري چلیدله. کم علاقې به کم سردار و، بس هغه به د هغې علاقې مشر سردار به پیغمبر چې نو هغه په تعلیمات به چې ټول خلک چلیدل او د قوم چې نو خلکو ته سرداري په واله وه. نو په دغې په وجه باندې په دوی به مختلف قوم عمالقه د ده سره آباد ول. نو هلته قوم عمالقه دوی بت پرست ول پکې څه کسان. نو دوی به ځای په ځای چې نو هغه ټایم په ټایم باندې بني اسرائیلو باندې حملې کولې. نو بیا چې کله د دغې پورې دا راتلل نو شمویل علیه السلام دا په خپله هم قاضي و، بیا د الله جل جلاله نبوت هم ورکړلو. نبوت میلاوېدو نه وروستو بیا د هغه چې کله لږ زمانه وشوله بوډاوالي عمر ته چې نو هغه ورسېدلو
نو بوډاوالي عمر ته چې کله نږدې شو بعض تفاسیرو لیکلی دی چې کافي عمر یې تیر شوی نو دغه وخت کې د بني اسرائیلو څه کسان دی رانللو او دی حضرت چې نو هغه شمیل علیه السلام ته وویلو چې داسې نو الله رب العزت نه دعا وکړي چې الله پاک زمونږ دپاره یو بادشاه مقرر کړي چې د هغې بادشاه په معیت کې مونږ چې نو جهاد فی سبیل الله وکړو او د دې قوم عمالقه نه خپل خلاصۍ چې نو هغه وکړو څونکې چې نو هغه د وخت بادشاهت دا د وخت د پیغمبر سره چې نو هغه لایق وي او د وخت چې نو هغه جرنیل د وخت چې نو هغه چیف آرمی سټاف دا چې نو هغه د وخت پیغمبر وي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت سوره چې انبیا تیر شوي د هغوی سره دغه کمان په خپله به خو شمیل علیه السلام بوډا شو نو د هغوی په خپله دغه نشولو کولی نو ځکه ورته دوی ووایي چې تو د الله نه دعا وکړئ وبعث لنا ملیکه ځکه تو د الله پیغمبر یې الله رب العزت به ستاسو په وجه باندې موږ له چې کوم پیغچی نو هغه بادشاه مقرر کړلو موږ به د هغه په تایید کې چې نو د هغه سره وجنګېږو نو د دې قوم نه به موږ نجات ومومو موږ به د الله په لار کې چې نو نقاتل فی سبیل الله د الله په لار کې به موږ جهاد وکړو الله رب العزت نو هغه الله پیغمبر شمیل علیه السلام ورته فرمایل قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال تاسو خو دا وایئ خو قتال جهاد فی سبیل الله دا ډیر ګران کار دی اسې نه په تاسو باندې قتال فرض کړی شي او تاسو بیا د هغې نه انکار وکړئ نو دوی مې ولې به نه کوم ځکه چې کله سړی کې څو نو مجبوریانې د سړی پیدا شي نو د قدرتي طور باندې بیا چې نو د دغې قوم سره د نیمټا وهلو دپاره د کې جذبه راوچوته شي نو د هغې جذبې تحت دوی چې نو هغه هم دغه خبر وکړل الله تقاتلهم تاسو که قتال ونه کوي نو دوی قالو وما لنا الله نقاتل فی سبیل الله موږ به د الله په لار کې جهاد ولې نه کوو قد اخرجنا من دیارنا ګوره موږ سره یو زیاتې دا وشو قوم عمالقه موږ د خپلې علاقې نه وباسلو موږ یې جلا وطن کړلو موږ ته دغه اذیتونه او تکلیفونه راورسول دویم و ابنائنا زمونږ بچي چې دی نو هغې زمونږ نه جدا کړل زمونږ بچي چې دی نو هغې زمونږ نه مړه کول شهیدانې کړل تفاسیرو کې لیکلي دی د دوی چې دی نو جنکۍ چې دی نو هغې دې وتښتولې نو دویمه چې دی نو هغه لویه صدمه دا ده د دې سره مال باندې دوی چې دی نو هغه وله قبضه ولګوله زمونږ مالونه چې دی نو هغې واغوستل څلورم علت او وجه اذیت او تکلیفونه راته رسوي نو چې کله دا ټولې خبرې جمع شي بیا خو سړی خامخا د دوی نه نجات چې نو هغه غواړي نو چې کله د کافر سره نو د کافر نه د نجات ذریعه چې نو هغه بیا صرف او صرف جهاد فی سبیل الله ده نو دوی ځکه ووایي الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا موږ به جهاد فی سبیل الله ولې نه کوو سره زمونږ سره چې نو دا دومره لوی ظلمونه شي الله وی فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم کله چې دوی باندې قتال فرض شو نو دوی نه بیا ډیر کسان د هغوی نه مخ واړو هغه شانتي بیا جهاد فی سبیل الله ونه کړلو مګر چند کسان د هغوی وکړلو والله علیم بالظالمین الله ته پوهه ده چې دی نو څوک ظالمان دي او څوک دا دي اوس الله ولې د دغې چې نو امتحان دی پرې رایسو دپاره د دې چې ظالم او د غیر ظالم چې دی نو هغه امتیاز وشي د تابعدار د نافرمانه چې دی نو هغه ظاهر شي نو د دې وجې نه الله رب العزت په دوی باندې دغه وکړلو بیا دغه څوره کسانو مخکې د دی نو هغه انشاءالله د بلې رکو کې بیا د هغې ذکر دی هغه به ووایو وقال لهم نبیهم دیتا د دوی پیغمبر یعنی حضرت شمیل علیه السلام ورته فرمایل ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا الله ستاسو د پاره چې نو هغه طالوت رحمه الله چې نو هغه بادشاه مقرر کړی دی نو دی جال تاسو د پاره چې نو بادشاه مقرر دی نو دی وی قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك ولم يعط ساعه من المال د غټو خلکو اکثر غټه نشوي د دین د دوی غرور چې نو هغه نه اوزي که دا هر څومره دی دا شي خامخا اکثر بعض وخت کې د خپل د غرور خبره چې نو هغه کوي او دا خو بیا بني اسرائیل ول د بني اسرائیل په نوم یاد ولو نو دوی کې هم هغه شانتي هغه غرور پروتو نو دوی وس دې یو نه چې دا د پیغمبر خبره او د پیغمبر خبره د الله فرمان وي او د الله په فرمان کې چل ول چې نو دا نه پکړ دا خو ډایرک امن نو سلم نه پدې ویل پکاري نو دی ان یکون له الملك علينا پدې بزنګ باندې څنګه بادشاہ مقرریږي ونحن احق بالملك منهم حالانکه د دې نه د بادشاہت مونږ زیات حقدار یو
تفسیر ساوی کې چې نو هغه لیکلی، تفسیر جلالین په حاشیه باندې هم دغه موجود دی. د تفسیر ساوی کې هغه وی د هغې وجه دا وه چې د یعقوب علیه السلام 12 بچي ولو، نو د هغوی په دغه 12 بچو کې یو نوم چې دی نو هغه یهودا و او د یو نوم پکې لاوي و. نو د یهودا په اولاد کې به بادشاهت چلیدلو. سوره چې بادشاهت ولو، بادشاه به چې بني اسرائیلو کې مقررېدو، نو دا به د یهودا په اولادو کې و. د یهودا اولاد دا شاهي خاندانو، د دوی کې به بادشاهان به د دوی نه مقرر کېدل. لاوي په اولاد کې به اکثر انبیا علیهم السلام راتلل، نو د هغوی په اولاد کې به پیغمبران راتلل. طالوت چونکې دی نه د یهودا په اولاد کې و، نوسې کړوسې پړپوسې دغه نه د هغوی و نه د لاوي و، نو دی وی چې دا خو دی نه د پیغمبرۍ هغه به بزرګي ورته هم نه د حاصل چې د انبیا علیهم السلام دوی کې راغلي چې مونږ یې په هغې ومنو، او بادشاهي دغه ورسره چې نو هغه هم نشتی. نو مونږ څنګه دی نو هغه خپل بادشاه مقرر کوم، عقل باندې تللو. اوس ډېر خلک په عقل باندې تلل چې نو هغه کوي، نو دی په دغه باندې وي. حالانکې دی چې نو هغه د بنیامین کم چې د حضرت یعقوب علیه السلام د ټولو کشریز وو، د هغوی په اولاد کې چې نو د طالوت تعلق ولو، نو دی په هغې کې ول، او د هغه په اولاد کې اکثر کسان چې نو هغه نافرمانه ختلي ول. نو د دوی هغه سلسله کې چې نو نافرماني را روانه وه، نو دوی ځکه وی انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، مونږ زیات حقدار د دوی نه. ولم یؤت ساعة من المال، او په خپله دی غریب هم ولو، دله د مال هم ځکه ډېر چې نو هغه کرت اکثر په دې کې نو هغه د مال هم ضرورت وي. لکه څنګه چې پرون تیر شول جهاد فی سبیل الله کې الله وی قاتلو فی سبیل الله، نو دایرک پسې دویم آیات کې الله وی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. هلته موږ ویلو جهاد کې د انفاق چې دی نو هغه ضرورت وي. او سم تاسو ګورئ نن سبا که خیال مو کړی سوره چې الیکشن قصې یاده کېږي، نو په هغې کې هم هر سړی هغې چاله ترجیح ورکوي زیات چې دی نو هغه کس را مخکې کوي چې د هغه سره مال وي، ځکه په دې شي کې دغه لګي د دې شزون چې نو هغه ضرورت وي. نو دوی هغه عقل په اسبابو باندې روان ول، اسبابو باندې نظر و، پیغمبر خبرې ته چې نو دهاني ونه شو، نو دوی هم داسې ووي ولم یؤت ساعة من المال، د ده خو مال هم نشته. تفاسیرو کې چې نو هغه د طالوت متعلق 3 قسمه الفاظ راغلي. یو کې دا نه کانه دباغن، هغه رنګساز ولو، رنګونه به چې نو هغه به ورکولو، نو هغه به پردی مزدوري کوله، د هغه کم داسې لوی مقام ولو، نو زوی ځکه د هغه بادشاهت ته تن نه ښودلو. دویم روایت کې راځي کانه ساقیا، وی طالوت چې نو هغه رحمه الله وی د هغه ساقي و، خلکو له به چې نو کور ته اوبه وړلې، کور اوبه وغیره دا به ولې ډکولې، په هغې باندې به پیسې خلکو ول ورکوله مزدوري. دریم کې راځي وی کانه راعیا، بعضې تفاسیرو چې نو هغې دا صفت ذکر کړی وی د هغه به راعي و، بزې چې دی نو هغه به خلکو له به بزې ساتلې، خلکو وله پیسې ورکولې، په هغې باندې به بزې ساتلې وله. یعنی لنډه دا چې حضرت طالوت رحمه الله چې دی نو هغه سولو مزدور و، د هغه په دغه شتزون دا کېدل، او مزدور سړی چې دی نو هغه هر کار کوي، نو شاید چې دا 3 واړه خو چې نو هغه کارونه یې کړي، نو دوی په دې وجه باندې دا وویل. نو هغه ورته وی قال ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فی العلم والجسم، الله رب العزت هغه چناو کړی دی، هغه چناو دا الله کړی دی. اوس الله چې دی نو هغه کړی نو په صحیح کړی دی، نو هغه خبره چې دی نو هغه وی ان الله اصطفاه علیکم وزاده، او الله پاک هغه له چې دی نو فراخي ورکړې ده، زیات کړی دی ستاسو نه، بسطة فی العلم، په علم کې علم ولا الله ورکړی دی، او د الله په نسبت باندې چې دی نو هغه دا د الله صفت دی. مال او دنیا دا د الله صفت نه دی، علم دا د الله صفت دی، نو الله هغه غوره کړی دی. نو د غوروالي وجه چې نو الله پاک ذکر کړه بسطة فی العلم، الله د هغه چې نو په علم کې پراخي ورکړي، نو د هغه سره د علم یو لوی معیار چې نو هغه موجود دی. او کله چې چا سره علم نو لازمي خبر ده د عقل هم سیوای، کله چې علم د کې ورع هم سیوای، کله چې علم د کې به تقوا هم سیوای، نو دی به د خلکو د شیزونو چې دی نو هغه حفاظت کولی شي. او همدغه وجه ده حضرت یوسف علیه السلام د کله د جیل نه آزاد شو، او بیا بادشاه چې دی نو هغه خپل نایب جوړو، او بیا ان تر دې چې بادشاهت ورته پاتې شو، نو په هغه وخت کې یوسف علیه السلام دقه ویلو اجعلني علی خزائن الارض، ما چې دی نو هغه وزیر خزانه جوړ کړي، انی حفیظ علیم، ما کې چې نو 2 صفته موجود دي چې هغه به چې نو د وزیر خزانه د لپاره لازمي وي،
یو صفت په ما کې دا دی انی حفیظ، زه چې دی نو هغه حفاظت کوونکی یم، ما کې خیانت ماده چې دی نو هغه نشته، خیانت زه نه کوم. او دویم علیم، زه پوه هم یم، الله راله چې دی نو هغه علم را کړی. نو هغه صفت دلته دی کومولو الله وی وزاده بسطة فی العلم والجسم، او دا ده چې د دې سره د جسم هم چې دی نو هغه پوره طاقت لري. بعضې سړی چې دی نو هغه اکثر ډېر چې دی نو هغه د لوړ مقام لوړ خاندان ډېر د سره تعلق ساتي، خو د هغه ظاهري جسم چې دی نو هغه داسې وي چې هغه هر چا ته هر څه وایي خو څوک د هغه نه سترګې نه سودي. بعضې کس چې دی نو هغه داسې وي چې هغه په صحت او په دې باندې ښه مضبوط وي، نو که هغه خدای دې کړي چې دی نو هغه د درس سره ټوپ په خپل هم وهي، خو چې بل د هغه جوسې ته ګوري نو خلک دې یېرېږي. اوس په موږ هم که تاسو وګورئ نو زموږ وزیر دی پم مضبوط سړی دی. نو د دې دپاره دغې وي الله وایي دویم صورت د هغه کې دا دی چې هغه په جسم کې هم غټ دی، الله وله جسم هم بهتر ورکړی. کافر باندې د هغه د جسم نه روب چې دی نو هغه طاری کېږي. نو لحاظه دی چې نو هغه د څه بادشاهۍ دی لایق دی. والله یؤتی ملکه من یشاء، مونږ وی د مخکې سره ربطو والله یقبض و یبسط، بادشاهي ورکول، عزت ذلت ورکول، تعز من تشاء و تذل من تشاء، دا د الله صفت دی، د الله خوښی چاله دی ورکوي. والله یؤتی ملکه، الله چې چاته غواړي هغوی ته خپله بادشاهي ورکوي. والله واسع علیم، الله چې دی نو هغه فراخۍ والا دی او پوه دی. وقال لهم نبیهم، نو دی بیا چې دی نو هلته چونکې دغه چې دی نو اعتراض وکړو نو د هغې د اعتراض دپاره یو خو د هغوی ته دغه وویلو، دویم شمیل علیه صلات وسلام ورته وویلو چې ان آیة ملکه ان یأتیکم التابوت، د هغه د بادشاهۍ یوه نښه چې دی نو هغه بله دا هم ده د هغه به یو صندوق به د هغه ته ورکړی شي فیه سکینة من ربکم، چې په هغې کې به ستاسو د رب د طرفه چې دی نو هغه سکینه وي. وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، چې په هغې کې به د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د اولاد د حضرت هارون علیه الصلاة والسلام د هغوی تبرکات چې دی نو هغه به پراته وي. تفسیر جلالین کې لیکلی نه په دې کې د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام پټ کې و، د حضرت هارون علیه السلام پټ کې وبږي، د هغوی عصا وبږي. موسی علیه الصلاة والسلام ته چې کوم تورات میلاو شو بیا که هغه که خیال مو کړی مخکې اولنۍ سپاره کې موږ ویلو تورات هغې راوړلو کېښودو تا نه یې مانې، په هغې کې اسه ته تختۍ چې دی نو هغه ماتې شولې، د هغې تختو هغه ټوټې چې دی نو هغه پکې پرتې وي، نو په دې کې به دغه شیزونه پراته وي، په دې کې به سکینت وي. او د دې متعلق چې دی نو هغې لیکلی دي وایي دې کې به دا ولو چې دا چې دی نو دوی به کم ځای کې پراته وه، په هغه ځای باندې به بل څوک غالب چې دی نو نشو راتلی. الله رب العزت چې دی نو هغې کې دغه کمال ښودلو، نو چې کله به دا به پراته وه په دې به څوک غالب نشو راتلی. نو بیا جالوت د دغه قوم عمالقه چې دی نو هغه سړی و، دوی چې دی نو هغه په دوی باندې چړی وکړه بنو اسرائیلو باندې، او بني اسرائیل چې دی نو هغه یې نیست و نابود کړل. بیا د هغې نه وروسته دوی د دغه صندوق چې دی نو هغه یې ویوړلو. اوس چې کله دغه ویوړو دا د هغوی بیا ځان سره چې نو هلته محفوظ کو، نو چې کله یې محفوظ کو د هغوی په بابل کې اوس هم دا خبره لیکلې، ثابت یو باب په دې خبرې باندې موجود دی چې دغه صندوق دغه کې چې نو هغه شمیل باچنیانو علیهم الصلاة والسلام متعلق چې کم کتاب پای کې دا دی نو پای کې دوه باب لري. یو باب کې دا و چې بادشاهي چې نو هغه طلب کولو، او بیا پای کې دا خبره سره هم ذکر کړله چې دغه صندوق کې دا هر سول. نو چې کله د هغوی ویوړلو نو دی بیا په آخره کې دغه صندوق ښودلو، الله رب العزت نور د هغوی نه دغه صندوق راوړلو فیصله وکړه. اوس په دې ځای کې د هغوی دلته یو اسرائیلي روایت چې نو هغه هم ذکر کړی دی. اوس هغه روایت کې چې نو هغه دا راځي چې دا صندوق فرشتو نه وړی، بلکې دا صندوق چې دی نو هغه وی دغه ځای کې پروت و. بیا د هغې نه وروستو دوی دا ویوړو د دوی چې کومه بتخانه وه په هغې بتخانه کې یې کېښودو. نو هلته به چې دوی سحر رالل د دوی ټول بوتان به پاستر پراته ولو. بیا دوی وی چې اوس د دې سره څه وکړو چې بل ځای ته کم ځای ته به یې ویوړو چې په هغې کلي باندې به وبا راتله، چې په دې چل باندې 3 کلي د هغوی تباه شول، بتخانې چې دی نو هغه به یې ارتاوېدل خرابېدې به. نو د هغوی د دې دپاره چې دا زمونږ په خپله ورکړی یعنې زمونږ نه چې اخیستی نه دی، اسرائیل دي حرامیان دي. نو د دغې دپاره د هغوی دلته د اسرائیل روایت بیا په بابل کې ذکر کړی وایي چې دی زمونږ نه اخیستی نه، خو چې کله موږ ته د دغې نه نقصان را رسېدل شروع شول نو وایي دی چې نو هغه په خرګاړي باندې وتړلو، دغه شانتې چې نو هغه غواګاړي باندې، او د هغې سره چې نو غوایان یې ورسره کړل، هغې د هغې کلي نه راوباسلو. نو وایي بهر نه به بیا فرشتو چې دی نو هغه بولي. قرآن کې الله جل جلاله چې دی نو هغه دلته وایي. نو اوس د قرآن کې چې وکتلی شي نو په دې کې صریح دا دی چې دا فرشتو راوړو.
ځکه الله رب العزت قال لهم نبيهم ان آیة ملکه ان یأتیکم التابوت. نو د هغې چې نو فرشتو د دوی نه دغه راواغستلو، فرشتو چې نو هغه تابوت راوړلو، چې راوړلو نو هغه تابوت چې نو د طالوت مخې ته کېښودو. نو چې کله طالوت مخې ته کېښودو هغه واغستو، بیا به چې جنګېدل هغه تابوت به مخې ته ښودو، د هغې به برکت به الله پاک چې دی نو ګټ ورکوله. نو دی د هغه د آیات د هغې دویمه نښه شوله. او بیا د دغه نه وروسته دوی چې څنګه په د جهاد وتل، نو انشاءالله العزیز د هغه بیا په د دویمه رکوع کې د هغې تذکره د هغه به وایو. نو الله تحمله الملائکه، د دوی نه دغه تابوت د فرشتو چې نو هغه راوړو. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. په دې کې ستاسو لپاره د الله تعالی طرفه ډېر شی چې دی نو هغه نښې دي، که چېرې تاسو پرې پوهېږئ. الله دې موږ ته چې نو هغه په یقین او پوهه صحیح نصیب کړي. الم تر الى الملأ من بني اسرائیل، آیتان دی کتلی چې نو یو ټولې ته یا یوې ډلې ته من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه. دا یا ساتئ الم تر اکثر چې نو د مشاهدې د پار راځي، ترا مخامخ کتلو ته. خو دلته دا الاکثر الم تعلم په معنی باندې هم راځي، الم تر په معنی الم تعلم په معنی باندې هم راځي. یعنی په زړه سره چې نو هغه تا ورته نه دي کتلی، نو د زړه سره هغه وحي شوي ده، او د وحي هغه د سترګو د لیدو نه چې نو هغه د دغې لیدل دا قوي دي. نو ځکه الله وی الم ترى آیتان دی کتلی الی الملأ یوې ډلې ته من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه من بعد موسی، وروسته د موسی علیه السلام نه. اذ قالوا لنبي لهم، کله چې وی د هغوی خپل پیغمبر ته وبس لنا ملکا، زموږ دپاره مقرر کړه یو بادشاه، نقاتل فی سبیل الله، چې مونږ جهاد وکړو د الله په لاره کې. قال نو ویلو یعنی پیغمبر هل عصیتم کچری تاسو نزدې ده چې تاسو به نافرماني وکئ، ان کتب علیکم القتال، که په چرې پړس کړی شي په تاسو باندې قتال جنگ جهاد، الله تقاتلو دا چې تاسو به ونه جنګېږئ. قالو نو ویل هغوی وما لنا، او څه شوي دي موږ لره، الله نقاتل فی سبیل الله، چې جنگ به نه کو جهاد به موږ نه کو د الله په لاره کې. وقد اخرجنا، حال دا دی چې موږ وباسلی شوي من دیارنا د خپل کورونو و ابنائنا او د خپل زامنونه. فلما كتب عليهم القتال، بیا هر کله چې پرس کړی شو په هغوی باندې چې قتال جهاد، تولوا نو مخ واړولو ټولو، الا قليلا منهم مگر لږ کسانو. والله او الله پاک علیم پوه دی بالظالمین په ظالمانو. وقال لهم او ویل هغوی ته نبیهم د هغوی پیغمبر ان الله بشک الله پاک قد بعث لکم مقرر کړی دی تاسو دپاره طالوت ملکن بادشاه. قالو هغوی وویل انا یکون له الملک علینا، څنګه به وي د هغه دپاره په موږ باندې بادشاهي، ونحن احق بالملک منهم، او موږ زیات حقدار د بادشاهي د هغه نه. ولم یعط ساعة من المال، حال دارې نه دی ورکړی شوی هغه ته فراخي د مال نه. قال نو ویل پیغمبر ان الله اصطفاه، بشک الله پاک غوره کړی دی هغه علیکم په تاسو باندې، وزاده او زیات کړی دی هغه بسطتن په پراخۍ کې، فی العلم په علم کې، والجسم او په بدن کې. والله الله پاک یؤتی ورکوي ملکه بخپله بادشاهي من یشاء چاته چې غواړي. والله واسع علیم، الله خاوند د فراخۍ او د علم دی. وقال لهم او ویل هغوی ته نبیهم پیغمبر داغوی نه آیت ملکه یقینا نښه د هغه د بادشاهۍ د حکومت، ان یأتیکم التابوت، دا د چې رابشي تاسو ته یو صندوق فیه چې په هغې کې به سکینت تسلي وي، من ربکم ستاسو د رب د طرفه، وبقیت او پاتې شوي څیزونه مما هغه ترکه چې پرېښودې وي آل موسی، اولاد د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام. نو دې نه دا هم معلومه شو چې تبرکات د صالحین چې دی نو هغه جایز دی. امام مسلم رحمت الله علیه چې نو هغه په خپله هم په مسلم شریف کې دی نو هغه د هغې باندې چې نو لاندې علامه نووي رحمت الله علیه بارها کې راته دا خبره ذکر کړې چې تبرک به آثار الصالحین دا جایز دی، دا چې نو هغه د ایمان یا د صحیح عقیدې منافي نه دی. نو ځکه الله وی مما ترکه چې هغې کې به نو کم پرېښودې آل موسی د موسی علیه السلام اولاد او د هارون علیه السلام اولاد، تحملهم چې راپورته کړی به یې هغه اوچت کړی به یې هغې لره الملائکة فرشتې. ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیة نښې دي لکم تاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو یقین کوونکي ایمان راوړونکي.